موسی علیہ السلام تم فرعون راپورته شو. 400 کاله چې تو سرخوږي نه دی لیدلې، په سر یې درد نه دی راغلی، تبه پې نه دی راغلی، ټوخې پې نه دی راغلی. وی ما ته وګوره 400 کاله وشو، ناجوړه کېږم نه، خو خدای یم که نه، زه خدای یم. لکه 400 کاله کې ما سرخوږي نه دی لیدلې. تاسو انسانان یې، زما بندیان یې، او زه ستاسو خدای یم، او نور خدایان کوم وي نو زه پکې رب الاعلی، انا ربکم الاعلی، دا زه د ټولو نه لوی رب زه یم. او چې دا ځان ته لوی رب وي نو په دریاب الله ورګټ که مخالف دی، په غم یې ککړ که، دنیا ته خلاصه کړله. دا فرعون یو ځل په خپل دربار کې جبرائیل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی او فرعون ته وایي چې یو تپوس کومه، غلام دی، خپل مولا ولا ډېر مراعات ورکوي، خوراک سکاک ورکوي، جامې ورکوي، مکان ورکوي، د دنیا ټول نعمتونه ولا ورکوي. خو دا غلام چې دی نو دی د خپل مولا خبره نه مني. نو دې غلام دپاره کومه سزا پکار ده؟ فرعون چې ټول بیان ورې ښه مولا تمام مراعات ورکوي، دی د خپل مولا خبره نه مني. وی داسې غلام خو په سیندلو کولو لایق دی. فرعون وی په سیندلو کولو لایق دی. ای جبرائیل علیہ السلام وی دا حکم لک په کاغذ اولی کراله. نو فرعون اولی که خپل دسخط یې ورته وکړ چې کم غلام د خپل مولا حکم نه مني، دا مولا د مراعاتو لحاظ نه کوي، په سیندلو کولو لایق دی. جبرائیل علیہ السلام کاغذ واغشت لاړ. اوس دا فرعون چې موسی علیہ السلام په دریاب پورې وته او فرعون سره د ملګرو په دریاب ورګډ شو، او د دریاب دې منځ ته ورسېده. الله حکم وکړ دریاب ته روان شه. دریاب په اوبه روانې شولې، فرعون پکې ډانډوکي وهل شروع کړل. اوس دغه ځای کې دی وایي زه د موسی علیہ السلام، د هارون علیہ السلام رب، د بني اسرائیل رب منم، ایمان پې راوړم. جبرائیل علیہ السلام دقه ځای کې حاضر شو، هغه کاغذ یې ورته وښوی. فرعون تا فیصله کړې وه چې کم غلام د خپل مولا د مراعاتو خیال نه کوي، خاطر نه کوي، خلاف ورزي کوي، په سیندلو کولو لایق دی. تا له څومره مراعات په دنیا کې الله درکړي، تا د کم مراعات د کم نعمت احسان دې منلی دی، هیڅ دې منلی نه دي، خلاف ورزي دې کوله، ستا د حکم مطابق په دریاب لوکېږي، ډوبېږي. اوس ایمان راوړې الآن وقد عصیت، اوس ایمان راوړې، مخکې خو تا نافرماني کوله. وی د سیند ویښ دی لاس که خټه راواغشته، په دې خولې کې ولا خټه وروټومبله، خولې ولا بند کړه. اوس ایمان راوړې، د یو دنیا بادشاه دی، ځان ته رب وایي، په سیند لو شو، دنیا ته خلاصه شو. موسی علیہ السلام یو غریب سړی و، مال حال خو ورسره نه و. مالدار خلک ټول د فرعون په طرف باندې و، مالدار سره د مالونو خدای تباه و برباد کړ.